الله محمود فرمایي په ورځ د قیامت چې ګورئ نیکان به یو طرف ته شي، ګناهګار به خپله مخه بل طرف ته شي. الله فرمایي الم عهد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدمه، اے د آدم زویا، ولې ما تا ته حکم نو کړی الله تعبدو الشیطان، شیطان په لار مزه، شیطان تابعداري مه کوه. انه لکم عدو مبین، شیطان د ستا ښکاره دشمن دی. او بیا الله بطور تمثیل فرمایي ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، دې شیطان خو تاسو نه مخکې ډېر امتونه ګمراه کړي دي. افلم تکونوا تعقلون، آیا تاسو عقل نه لرئ؟ نو ما عزتمندو کلمات هر معامله کې مونږ مسلمان ته پکار دي چې مونږ غور وکړو، مونږ یو فکر وکړو. دا نه چې جومات کې مسلمان بیا چې خپل کاروبار ته ولاړې بیا تا نه مسلماني پاتې. په هر معامله کې مونږ غور وکړو چې دا د ثواب کار دی، دا د ګناه کار دی. شریعت دې کار متعلق څه وایي؟ که چېرته مونږ مسلمان، نن مسلمان پریشانی څه ده؟ نن مسلمان مین پریشانی څه شی دی؟ مسلمان کور نه ټینشن کې دی، کور معاملات د هر مسلمان خراب دی. هغې یوه مین وجه څه دی پته شته؟ مونږ د خپل رزق باندې د غور وکړو چې آیا دا زما رزق چې دی کوم بچي خېټې ته مې ځي دا حلالو دی که د حرامو دی؟ ما سره معاملات راځي، په دې معاملاتو کې چېرته یو عالم دین نه ما مشوره اخیستې ده که نه چې یاره ما دپاره دا څنګه دی، او تپوس به هم کېږي چې تا خو علم نه و کړی، دا خو یو جرم شو، تا خو علم نه و کړی، دا یو جرم شو. خو تا معاملاتو متعلق مسائلو تپوس نه کولو دا بل جرم دی، ورپسې دوه ګناه دي ورپاره. حدیث شریف دی. نو ما عزتمندو کرمندو موږ ته پکار دی مسلمان یو، الله په د اسلام الله توحید منل څومره بهترین الله په مونږ باندې احسان کړی دی. قسم په خدای که مونږ شپه او ورځ یوه کړو د الله شکر ادا کړو، مونږ په دې ایمان باندې د الله مونږ شکر نشو ادا کولی چې د مونږ ته ایمان توفیق را کړی دی.